بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصل وسلم عليه عزت مندو حاضرینو اللہ جل جلالہ د انسانانو د ہدایت د پر انسانان را لیگی او د انسانانو د ہدایت د اصلاح د پر د انسانانو انتخاب کئی اللہ خپل بندگانو کے سب بندگان داسې منتخب کی چې اللہ جل جلالہ اغوی ته تعلیم ورکی او بیا اغا د خپل بندگانو د پاره معلمین وګرځي لازمی ده چې دغه معلمین د انسانانو انبیاء علیهم السلام هم انسانان وي نو نور انسانانو ته به دا څه پته لګي چې دا د الله پیغمبر دی دا د نورو انسانانو نه جدا دی ایو سړی په دروغ ځان ته ویلی شي زه پیغمبر یم نو د صادق او د کاذب به څنګه پته لګي او د پیغمبر د نبوت او پیغمبري به انسانان څنګه تسلیموي چې او دا د الله رسول دی مدعی د پیغمبري او دعوه کوونکی د نبوت صادق او کاذب او رښتونی او دروغجن د هغوی د ژوند او د حال نه پته لګي دا انسان پیدا شو ژوند یې څنګه تیر شوی دی د ماشوموالي ژوند یې څنګه و د ځوانۍ ژوند یې څنګه و الله پیغمبري ورکوله دغه وخت کې ژوند کې څه تغییر پیدا شو که نه د مالداري حالت او د غربت حالت او د فقر او د هر حالت کې د هغې ژوند انسانان کتلی شي د پیغمبر زندگی او ژوند همیشه دپاره یو شان د الله د حکم تابع وي دروغجن انسان داسې نشي کېدی د دې سره سره په پیغمبر کې الله هغه صلاحیتونه او کمالات ایښي وي هغه عامو انسانانو کې نه خصوصا زمون ستاسو ښکلی پیغمبر چې الله جل جلاله په کم قوم کې پیدا کو د لیکلو والا نه دي د لوستلو والا نه دي د تعلیم والا خلق نه دي با تهذیب خلق نه دي او دغه پیغمبر په هغوی کې داسې ښکلي اخلاق او ښکلي زندگی چې د خپل کمال سره سره ډیر انسانان په زرګونو باندې هغه داسې کمال ته ورسول
چې هغه کمال ته رسول د عامو انسانانو د وس نه بهر دي. دا د پیغمبر د صداقت او دغه د رښتونوالي ښکاره نمونه ده. دغه انسانانو چې هغوی په دنیا کې ظلمونه کول د ژوند نه خبر نه و، لیکن د پیغمبر په ملګرتیا کې هغه خلکو نه انسانان جوړ شول او د انسانانو لارښوونکي جوړ شول او د انسانانو خیرخوا جوړ شول. دا د پیغمبر د تعلیم او دغه د تربیت او د دین ثمره وه. د دې سره انبیا علیهم السلام ته الله خرق عادت داسې ناشنا کارونه ورکړي چې هر کس هغه نشي کولی. بیا هر پیغمبر ته الله دغه د زمانې او د هغه وخت مناسب چې کوم دی ناشنا کار ورکوي معجزه. موسی علیه السلام ته الله پاک هغه زمانې مناسب معجزې ورکړي دي. الله فرمایي موږ موسی علیه السلام ته ورکړي 9 آیات، 9 لوی معجزات مو ورکړي، د هغې نه علاوه نور امور. چونکې دغه وخت کې د سحر ډېر لویه چرچه وه، خلک په سحر باندې ډېر نازېدل. الله موسی علیه السلام ته داسې کرشمه د امسا په لاس ورکړه، د سپین لاس په ذریعه ورکړه چې ساحرانو د هغې مخکې خپل هار او پیل کېدل اومن او ایمان یې راوړو. حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې خلکو په ډاکټرۍ کې او په طبابت کې علاج معالجه کې ډیر زیات په عروج او دوی په دې فخر کو پلان کې داسې قابل دی، پلان کې داسې چې کم دی حکمت یونان دی، دا یونانیان خلق دی په حکمت کې ډیر ماهر دي. الله عیسی علیه السلام ته داسې معجزې ورکړي چې هغه زمانه نه بلکې تر قیامته پورې یو ډاکټر هم داسې نشي کولی، یو طبیب او یو معالج هم داسې نشي کولی. که یو ډاکټر څومره ماهر او قابل شي لیکن پیدایشي لون انسان هغې ته نظر نشي برابرولی. الله عیسی علیه السلام ته دا معجزه ورکړه چې لون انسان پیدایشي سترګه کې به چې کوم د سترګې په دې ځای باندې د خاورې ګلوله به کېښوله، لاس به یې راښ کو، هغه به ټیک ټاک نظر او سترګه شوه. انسان که څومره په ډاکټرۍ او طبابت کې ماهر شي خو مړی نشي جم دی کولی. حضرت عیسی علیه السلام ته الله معجزه ورکړه، مړي ته یې پاسه جو پاسېږي. ډاکټر او طبیب که څومره ماهر شي خو لیکن چا کې روح نشي اچولی، ژوند نشي ورکولی. حضرت عیسی علیه السلام ته الله معجزه ورکړه، د خاورې نه شکل د مرغۍ جوړ کړي، پوکې پکې وکړي، هغه مرغۍ شي والوځي. ډاکټر که ډېر ماهر او قابل شي، څه امراض داسې دي چې د هغې نه انسانان عاجز دي. د انسان د سرمنې برګ مرض دی، هغه وخت کې علاج نه و، اوس هم نشته. حضرت عیسی علیه السلام ته الله معجزه ورکړي چې په سرمن لاس راکاږي، سرمن ټیک شي. انبیا علیهم السلام د رښتونوالي او صداقت دپاره الله داسې معجزې ورکړي چې دې خلکو ته د هغه رښتونوالی او صداقت معلوم شي چې دا انسان بالکل رښتونی انسان دی. او الله جل جلاله د خپل پیغمبر خبره مني، د پیغمبر خبره مني، نو ځکه هغه له داسې نشانات ورکړي. نبی کریم علیه السلام سونو چې کم دی معجزات دي. پیغمبر علیه السلام شپږم کال د هجرت باندې مختلف خطونه لیږلي دي. 2 خطونه د نبی کریم علیه السلام کافي مشهور دي، چونکې هغه زمانه کې دا ډېر لوی حکومتونه او خلکو ورته ډېر زیات چې کم دی په درنو سترګو کتل او خلک ترې نه یارېدل. د کسرا حکومت د ایران، عراق او کویت په دې باندې د هغه حکومت اخوا د روم حکومت دی. پیغمبر علیه السلام یو خط مبارک دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه ته ورکو او روم بادشاہ ته ولېږه. دا بصرا گورنر ته ورکو. بصرا گورنر چې کوم دی ورسره بیا کسان ورسره کړه او بادشاہ ته خط ورسېدو. د روم دا لوی بادشاہ هرقل وی چې دا شان د عربو یو کس دی ځان ته پیغمبر وي او تا ته دعوتنامه او خط را لېږلی دی.
بادشاہ اډر وکړو چې دلته شام کې د عربو څوک شته وی آو شته تجارت له څوک راغلي نو دا را جمع کړي دا مسافر او تجارت له چې څومره کسان راغلي دا غونډې را جمع کړل بیا بادشاہ ورته وی تاسو کې دې انسان چې دا ځان ته پیغمبر وی قریب نسب لحاظ باندې تاسو کې څوک دی ابو سفیان ورته وی زما نږدې نسبي دی زما په تربرولۍ کې دی وی خطو را مخکې کېنه او دا نور چې څومره د مکې باشندگان دلته راغلي هغې پسې وروستو کېنول هغوی ته وی دی ترجمان ته وی ته ورته ووایه چې زه دنه تپوس کوم نو کده مال صحیح جواب را کوي خو ټیک ده خو کده غلط جواب را کوي دروغ وي نو تاسو بیا ما ته وایي چې دې زنګ مشر دروغ وي دې دپاره چې دی دروغ نه وي رښتیا خبره وکړي پیغمبر علیه صلات وسلام په شان متعلق تنه هرقل تپوسونه شروع کړه وی دا راته ووایه چې دا کم ځان ته پیغمبر وي دا نسب لحاظ باندې څنګه سړی دی کورنۍ څنګه خلک دي ابو سفیان ورته وی د مکی مکرمه اعلی نسب او د شریف نسب سره تعلق دی خبی دا کس چې ځان ته پیغمبر وي د دین وړاندې داسې دعوا د په نسب کې بل چا کړې ده بل کس داسې دعوه کړې چې زه پیغمبر یم که نه ده پکې ناشنا خبره وکړه وایي نه جی بل چا نه ده کړې به ده ډومبې خبره وکړه وی د په نسب کې څوک داسې کس مخکې راغلی دی چې بادشاه تیر شوی دی مشر تیر شوی دی داسې نسبي څوک شته پلار نیکونو کې بادشاهان مشران تیر شوي دي وی نه خدا کس چې کم تاسو ته راغلی او ځان ته پیغمبر وی چا یې ملګرتیا کړې ده وی او خلکو سره ملګري شوي دي دا ملګري غریبانان خلک دي کمالداره خلک دي وی غریبانان خلک دي خدا چې کم خلکو سره ملګري شوي دي او غریبانان دي نو دا ورځ په ورځ باندې بیا زیاتیږي او که کمیږي نن ایمان راوړو کسان زیات شو بل ورځ بیا ایمان پرې دی وای نه دا زیاتیږي کمیږي نه ورځ په ورځ باندې ایمان والا نورم سیوا کیږي ای خدا چې کوم خلکو پکې ایمان راوړی دی په دې کې داسې څوک شته چې د هغه بیا د خپل ایمان بدی شو پیغمبر بدی شو دین بدی شو او په دې وجه باندې واپس د خپل ایمان نه کفر ته راغلی وای نه جی داسې پکې څوک نشته دا چې ځان ته پیغمبر وي د په دې مخکینی ژوند او زندګۍ کې چې ستا نږدې نسبي دی چېرته په دې باندې داسې تهمت شته چې په ژوند کې چېرته دروغ ویلي وی نه دا تهمت په ده نشته زندګۍ چېرته د انسان دروغ نه دی ویلي ښه دروغ یې نه دی ویلي دا راته ووایه چې د انسان په ژوند کې چېرته چا سره غداري کړې ده وعده وکړي بیا په وعده باندې وفا نه کوي قوم سره معاهده وکړي بیا معاهده سرته نه رسوي چاله دوکه ورکړې ده ابو سفیان وی په دې تمامو خبرو کې ما سوچ کو چې د دې پیغمبر په شان کې څه نه څه خبره ورننه باسم چې د هغه د حیثیت کم ښکاره شي خو دروغ مې ویلی نه شول ځکه وروسته راپسې مکې خلک ناست دي او د ځانه مې پکې خبره نه ایستې نه شوه په دې موقع ماته لږ شانې ګنجایش او خبره میلاو شوله ما ورته وی نه چې اوسه پرخې غداري نه ده کړې البته زمونږ او د دې په منځ کې فلحال یو معاهده شتې معاهده مو کړې ده جنګ بندي مو کړې ده نو پته نه لګي چې په دې کې به دی وفا کوي او که غداري به کوي خو لا فلحال مو سره وعده شتې خاص تاسو د دې په منځ کې چېرته جنګونه راغلي دي وی او جنګونه راغلي تاسو کامیابې که دوی کله دوی کامیاب شي کله موږ الحرب السجال کله دی غالب شي کله موږ غالب شو دا چې ځان ته پیغمبر وی نو تاسو ته وایي څه ستاسو نه څه مطالبه کوي چې دی ځان ته پیغمبر وی ابو سفیان ورته وی دی مطالبه کوي چې تاسو د الله پاک بندگی وکړئ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا د یو الله عبادت او بندگی کوئ او د الله سره شرک مه کوئ او په دې راته امر کوي چې تاسو منځونه کوئ په دې راته امر کوي چې د خپل مال څه حصه زکات ورکوئ په دې راته وایي چې علیکم بصدق رښتیا خبره کوئ دروغ مه وایئ او په دې راته امر کوي عفت او پاکدامنۍ ژوند تېروئ د خلکو ناموس او د خلکو عزتونه مه خرابوئ په دې راته امر کوي د رښتې خیال ساتئ د خپلوالو خیال ساتئ دای تعلیمات دي
چې دا ټول تپوسونه پوره شول نو بیا ورته د روم بادشاه ورته وایي ما تا نه تپوس کو چې دې سړي نسب څه دی نو تا وې اعلی نسب والا دا د پیغمبرۍ نښه ده پیغمبر الله په شریف نسب کې را لیږي دې دپاره چې خلک په هغې باندې اعتراض نه کوي څوک پې طعن نه لګوي ما تپوس کو چې د ده په پلرونو کې چې کوم دی چا دا دعوه کړې ده تا وینا نو ما به کیدای شي که پلار او نیکې چېرته دا دعوه کړي دی به هم د هغه نه چل زده کړی دروغ به وایي ما به چېرته پلار نیکه کې بادشاه تیر شوی دی تا وی نه دی تیر شوی ما به کیدای شي که پلار نیکه څوک بادشاه تیر شوی اوس ترې نه حکومت بل چا اخیستی دی نو ځان له یو جماعت او پارټي جوړوي دې دپاره چې حکومت بیا په لاس کې والي خو تا به چې نه دا پکې هم نشته ما تپوس کو چې د ملګری غریبانان دي که مالدار تاوې غریبانان دي د انبیاو ملګری عموما غریب خلک وي زما د تپوس په جواب کې تاوې چې دوی ورځ په ورځ زیاتیږي د انبیاو تعلیم همداسې وي ورځ په ورځ باندې خلکو ته حق ښکاره کیږي او حق ته راځي د حق ملګرتیا کوي ورځ په ورځ باندې زیاتیږي ما بل تپوس کړی تاوې چې یو ځل څوک ایمان راوړي بیا د ایمان نه واپس کیږي نه دا د حقانیت نه ښیي چې یو ځل ایمان لته کوز شو او ایمان پړه کې ځای ونیو بیا د اړه نه ایمان نه وځي بیا دا واپس د ایمان نه بل خوا نه ځي ما تپوس کو چې ستاسو دی په منځ کې جنګونه راغلي نو تا بیا او راغلي کله دی کامیابي کله مونږ کامیابي انبیاو باندې همدغه شانتې الله امتحانات راولي ژوند کې امتحانات راولي کله کامیاب شي کله تکلیف شي خو آخري فتح او کامیابي د انبیاو وي پیغمبر آخري کامیاب وي ما بیا تپوس کو چې تاسو ته څه تعلیم درکوي دا کم تعلیم چې تا وایي چې تاسو ته وایي د یو الله بندګي وکړئ د الله سره شرک مه کوئ منځونه کوئ زکات ورکوئ رښتیا خبرې کوئ پاکه زندگی تیروئ د رښتې خیال ساتئ د انبیاو تعلیم او آسماني تعلیم همداسې وي د انسانانو د خیر تعلیم وي دا تمام نشانات دا د پیغمبر دي د انبیاو ژوند داسې وي چې د هغه د ژوند نه د هغې صداقت او د پیغمبرۍ حال معلومیږي بیا دغه بادشاه په خپله تمنا کې یو فرمایي زما خیال و دا ما ته پته و چې آخر پیغمبر به راځي خو زما دا ګمان نه و چې دا پیغمبر به په تاسو کې راځي دا مې خیال نه و چې ما کېولو عربو دا پیغمبر به تاسو کې راځي دا راته پته و چې پیغمبر به راځي خو دا نه و چې ګینې دا به په تاسو کې راځي دا پیغمبر په تاسو کې رالی وَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ابو سفیان دا ته چې سوای او زما جواب دی را کړی او دا د رښتیا خبرې کړي فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ هرقل ورته وی بیا به دغه انسان زما د دې ځای بادشاهي دا زما چې په کوم ځای خپې پرتې دي د دې ځای مالک به دغه انسان ګرځي دغه پیغمبر ته به الله د حکومت ورکوي ما تپوسونه وکړو تا جواب وکړو ان کان ما تقول حقا دا تا چې کومې خبرې وکړې صحیح بخاري کې امام بخاري ذکر کوي که دا ته کومې خبرې کوي او دا د رښتیا ویلي نو پس یملک موضع قدمی هاتین زما د خپو د لاندې ځمکه د دې به همدغه سړی بادشاهي همدا به مالک کېږي بیا فرمایي لو كنت وصلت لتجشمت ما ته پته وي چې زه دغه انسان خواته رسۍ کوی شم او رسېدی شم نو ما به تکلیف برداشت کړی او ځان به مې رسولی و خو زه نشم رسېدلی حکومت ما نه پرېږدي او نه مې بل څوک پرېږدي چې دغه خواته ورسېږم کاش چې دغه انسان خواته زه وې لغسلت عن قدمیا ما به د هغې خپې مبارکې اینځلې هرقل بادشاه چې دغه زمانې ځان ته صفر پور بادشاه وایي زه د دې انسان په خوا کې وې دا د الله پیغمبر دی ما به د هغې د خپو نه چې کوم دی دوړې اینځلې ما به له خپې اینځلې انبیاء علیهم السلام ته الله داسې ژوند ورکوي چې د هغې صداقت هغه رښتونوالی هر انسان چې کوم دی دا وپېژني دا هغه زمانې لوی حاکم او بادشاه دی هغه په خپله اقرار کوي خو چې الله یې نصیبه د ایمان نه ده کړې بیا وغوښتل چې دا قوم د دوی معلومات وکړي که څوک را سره ملګرتیا کوي چې زه ایمان راوړم نو حمص ته رالی نو هلته یو لوی محل جوړ کو محل برابر کو د خپل وزیرانو چې څومره مشرانو د غونډ را جمع کړل
او ځان په یو چوته کمره کې بند کو. بیا دوی ته تقریر شروع کو، ورته وی دا چې کم سړی راغلی ځان ته پیغمبر وي، تاسو ته پته د اهل کتابو چې دا د الله پیغمبر دی، تاسو هم پیژنئ او زه هم پیژنم چې دا د الله پیغمبر دی، ایمان پې راوړئ، دا مو د خلاصي او د نجات لار ده. قوم بلوا شو، شور یې جوړ کړو چې کوم دی، او هر یو ورمنډې کړې چې دا بادشاه قتل کړي. هغه ټولې دروازې بندې کړې وې، څوک نږدې نه شو ورتلی. چې کله دوی ښه چې کوم دی خپل بړاس ویستو، نو بیا ورته اوس خاموش ما صرف ستاسو امتحان اخیستو، ستاسو دین مې کتو چې په دې خپل دین کلک یې که نه، نو بیا هغه شانتې کافر پاتې شو. ایمان یې رانه وړو، سره د دې نه چې کوم دی حقانیت ورته معلوم شو. دا د الله د خوا نه تقسیم وي، الله چاته ایمان نصیب کړي، چاته نه نصیب کوي. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. الله جل جلاله د کافر په کور کې پیغمبر پیدا کی، د پیغمبر د شان او د نسب نه الله کافر پیدا کی. دا د الله خوخه د تقسیم. بل خط الله پاک پیغمبر چې کوم دی هغه کسرا ته راولېږه، کوم چې د ایران لوی حکومت دی. پرویز ابن هرمز ابن نوشیروان یې ورته وی. نوشیروان د دنیا یو عادلو خلکو کې مشهور بادشاه تیر شوی دی. دا پرویز د هغه نوسی دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام خط لیکلی چې کوم دی، من محمد عبد الله و رسوله. وروسته بیا د کسرا د پرویز نوم لیکلی. چې کله خط هغه وکتو نو په دې غصه شو، دې انسان زما د نوم نه مخکې د خپل نوم څنګه لیکلی دی. خط یې اوشکو. واپس نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته جواب رالی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دی او فرمیل، الله دې ستا حکومت او ستا نسب داسې بیل بیل کی. او د ایران او کسرا دا بادشاه انتهایی غصه او قار شو. دا لا داسې قسم په عربو کې شته چې ما ته خطر لیږي، داسې قسم لا په عربو کې شته چې ما ته دعوت راکوي. خپل استازی ولېږو یمن گورنر ته ووایه. یمن گورنري د ده چې کوم دی گورنري د بازار نوم، هغه ته ووایه چې 2 کسان مضبوط تکړه خلک پسې ولېږه، او دا کم سړی چې عربي دی او ځان ته وایي زه پیغمبر یم، دا انسان تړلی چې کوم دی یمن ته حاضر کا. داسې مضبوط کسان پسې ولېږه چې کوم دی، او هلته تړلی په لاسونو باندې یمن ته حاضر کا، چې زه وغواړم ما ته حاضر کا. یمن گورنر ته د کسرا جواب رالی. هغه شانته وکړه، 2 تکړه مضبوط سړي چې کوم دی تورې وله ورکړې، تاسو لاړ شئ. وجه دا و دا ډېر لوی حکومتونه، هغې دنیا کې د بل چا طاقت نه منو. ډېر لوی حکومتونه چې کنه د چا طاقت یې نه منو، هغې چې بس اډر کو هغه شانتې به اډر چلېده. نو دا 2 کسان مدینې منورې ته رال، او نبی کریم علیه السلام مخې ته ودرېدل چې کوم دی، ډېر بکواسونه وکړه چې کوم دی، او بې ځایه تقریر یې وکړو، داسې بې حیا غوندې تیزې خبرې وکړې. پیغمبر علیه السلام ورته هېڅ ونه ویل. وی دا استازي دي، استازي ته بس هوایې نه. چې هر کله هغوی خپل دړه بړاس ویستو، پیغمبر علیه السلام یې ښه دا بوځئ مېلمانۍ کوي، سبا به بیا خبرې وکړو، ځئ تاسو دواړه لاړ شئ شپه وکړئ مېلمانۍ، سبا یې بیا راولئ، بیا ورسره سبا خبرې کوم. لاړ مېلمستیا ته شپې سهار چې کوم دی راوستی شو، وایي خوا یې څنګه راغلي؟ زمونږ د خدای اډر دی کسرا. یمن گورنر ته ویلي چې دا به لاسونه له وتړو دلته حاضر که موږ راغلي. وایي ښه ستاسو رب چې کومونو زما رب قتل کو، زما رب ستاسو رب قتل کو، ستاسو رب مړ دی، کسرا بیګا مړ دی. دوی حیران شو. عجیبه ده هغه وخت کې خو نه چې کنده ټلیفون شته او نه گاډی شته او نه جاز شته، هېڅ هم نشته. حیران شو. ورته ځئ لاړ شئ، ستاسو کسرا چې کوم دی خپل بچی د شپې بیګا پاسېده او پلار یې وجلی دی چې کوم دی، ستاسو بادشاه مړ دی، ځئ لاړ شئ. واپس چې کوم دی دوی لاړ یمن ته. یمن گورنر ته یې غونډه قیصه وکړه چې هغه سړی خو داسې وایي، هغه چې معلومات وکړو تاریخ واقعا هغه شپه باندې د شپې چې کوم دی زوی راپاڅېد او پلار یې مړ کړو، او خط یې راولېږو یمن ته. ورته وی پلار مې مړ کو، دا ظالمو، اوس بادشاه او حاکم زه یم. یمن چې کم گورنر و هغه ته چې پته ولګېده دا سړی دروغجن نه دی، دا پیغمبر دی، هغه ایمان راوړو. ایمان یې هم راوړو چې کم دی، او سره خپلو بچو ته یې ایمان راوړی.
انبیاء علیهم السلام ته الله داسې زندگی او ژوند ورکوي. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یوه معجزه نه ده، په سوونو په زرګونو دي. د بدر نه وروستو چې کله دا کم کسان قتل شول او څه چې کم دی په تیښته باندې رال، نو یو ځل د بیت الله شریف مخې ته یو نواب ناست دی، صفوان ابن امیه، او سره خواته بل چې کم دی نواب عمیر ابن منبه. دوان خپل منځ کې خبرې کوي یاره چې ډېر بد غلط کار وشو، تبعی وشوله چې کم دی، مشران ټول قتل شول، څه په خیط کې دي، ډېر زیات چې کم دی زموږ ژوند خراب شو. یو بل سره دا خبرې کوي. نو دا یو ورته وایي دا عمیر چې چونکې دې وخت کې ما باندې ډېر زیات قرضونه دي، یو خو دې قرضونو سوچ را سره دی، دویمه دا ده زما د ژوند پته نه لګي که مړ شم نو د بچو فکر را سره دی. که دا دو فکر نه وی چې د بچو دا فکر او زما د قرضونو فکر نه وی، نو ما دا محمد اوس قتلو، په الحال مې قتلو چې کم دی، او بانه مې سره جوړه ده، ځکه چې زما زیو سره په قید کې د هغه قید بانه کې تلم چې کم دی، بس ورتلی شو ما قتلو مې. خو دا دو مسلې راته رکاوټ دي چې یو خو راباندې قرضونه دي او دویم آینده د بچو فکر را سره دی. دا بل نواب صاحب صفوان ورته وایي دا زما او ستا عهد چې ستا څومره قرضونه دي دا ټول په ما، دا به دله غونډ زه خلاص کړم، او ستا د بچو چې څونه خرچه ده دا په ما. بس ستا دا دوه خبرې وي، د دې دواړو خبرو زه ذمهوار یم. عمیر ورته وایي چې ته یې ذمهوار یې، بس د محمد زه ذمهوار یم. فی الحال چې کوم دی لاړو، خو دا ګوره زما او ستا د بیت الله د الله د کور مخکې دا وعده ده چې ګوره دا خبره به چا ته نه کې، دا به زما او ستا په منځ کې خبره وي چې بل هېڅ څوک د دې نه خبر نشي. صفوان ورته وایي ټیک ده. دغه صاحب لاړو، ځان له توره په زهرو باندې ښه ککړه کړه او خیط تېره کړه او تورې غاړې ته واچول، لاړ مدینې منورې ته. مسجد نبوي ته راغلی چې څنګه جمعات ته راورسېدو، نو حضرت عمر صاحب مخې له راغی، وی که ته د الله دشمنه دلته څه کوې؟ وی کار مې دی، ښه دلته کښېنه. لاړ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته، عمر راغلی دی او تورې غاړې ته اچلي، دلته جمعات کې ناست دی. نبی علیه السلام ته ورشه ته راولی، راشه، ورته وایي دلته راشه. عمر صاحب ورته توره راکړه، توره ترې نه واخیستله، وایي راځه چې ځو. نبی علیه السلام مخې ته یې بوته، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي عمر څنګه راغلی؟ وایي جی تا سره مې دا زوی په قید کې دی چې کوم دی او دې پسې راغلی یم. چې د زوی پسې راغلی دا توره دې څنګه راوړې؟ دا مې څه کار پسې وخو چې کوم دی، خو دې زوی پسې راغلی یم. نبی علیه السلام ته رښتیا وایه، دروغ مه وایه، صفا خبره وکړه څنګه راغلی؟ وایي نه نه رښتیا ته یم، دغه چې کوم دی زوی مې تا سره قید و هغه پسې راغلی یم. نو دې توره باندې څه کوې؟ بس دا مې څه کار و هغې پسې مې راوړې وه. نو بیا داسې دروغ نه وي، خبره بیا هم ګول مول کوي چې او څه کار و ستا د مرګ پسې مې راوړې وه. نبی علیه السلام ته نه په درېیم ځل تپوس وکړه، هغه بیا دغه شانتي وي. وی ما تا نه درې ځل تپوس وکړو، خو تا صفا خبره ونه کړه، ستا صفا خبره ته زه ویم. د الله د کور په مخ کې تا او صفوان څه معاهده وکړه؟ تا او صفوان معاهده ونه کړه؟ هغه ذمهواري وانغسته چې ستا قرضونه به خلاصوم، هغه ذمهواري وانغسته ستا د بچو خرچې به زه کوم، او تا له ذمهواري واغسته چې زه به محمد قتلوم. جغه زر را پاسید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده. واقعا ته د الله رسول او پیغمبر یې، ته د الله رسول او پیغمبر یې. دا خو زما او دغه په منځ کې دغه دوه په دوه خبرې وي، پته لګي چې الله تا ته وحی رالیږي، الله ته خبر کړي. نبی کریم علیه السلام وفرمیل دا مسلمان اور بوځئ، په ده باندې خوراک وکړئ، دله د اوبو انتظام وکړئ، د چې کوم دی څونه ضرورت یې هغه پوره کړئ، او بیا هغه زوی ورته آزاد کړئ، ولی ورکړئ چې بوی سي. انبیاء علیهم السلام د صداقت دپاره الله جل جلاله دغه شانتي نشانات ورکوي چې د انسانانو ته پته ولګېږي چې دا د الله پیغمبر دی. بیا د هغې هر تعلیم، د هغې چې کوم دی تمام ژوند او زندگی د انسانانو دپاره بیا الله نمونه ګرځوي. الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله، الله پاک خپل پیغمبر را اولېږه لیظهره علی الدین کله، الله د دین غالب کې په تمامو ادیانو باندې. اسلام ته الله جل جلاله په تمامو دینونو غلبه ورکړې ده. یو ظاهري طاقت دنیا کې دا هم یو مقدس و چې په دنیا کې د مسلمانانو حکومت،
اوس دا جدا ده چې رفته رفته هغه صلاحیتونه د خلکو ګډوډ، لیکن د حقانیت په لحاظ، د دلیل په لحاظ، د رښتونوالي په لحاظ اسلام یو صادق دین دی، یو صفا دین دی، سوچه دین دی. د دین علاوه چې دا څومره د خلکو دینونه دي صرف ځان نه جوړ شوي منګړتې قصې وي چې کم دی د خپل حقانیت باندې سو خبر نشي کولی. اسلام په خپل منځ کې بهر د دنیا سره، د خپلو سره، د پردو سره، د حاکم او د محکوم هر لحاظ باندې الله جل جلاله یو ښکلی دین موږ او تاسو ته نصیب کړی. الہ العالمین دې موږ او تاسو ته په خپل دین باندې صحیح عمل نصیب کړي. الله زموږ ژوند او زندگی په خپل دین باندې روښانه کړي. الله ته زموږ نه رضا شي، قول فعل ستا رضا ده پر وګرځولی کړي. خیره خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر